اوسېدل چې بس د دې نه کډه وړم ها یا سویډن له کډه وړم او یا کډه وړم انګلند له کډه وړم او د مشرکانو په منځ کې اوسېږم نو د دې حکم څه دی وبه حدثنا عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه الى خثعم قبيله فاعتصم ناس من المسلمين فاعتصم يعني من المسلمين الساكنين في الكفار جاغه مسلمانان چې هغه په کوم ځای کې اوسېدل په کفارو کې اوسېدل نو هغه یو چې دا په دې تمه باندې و چې دا مسلمانانو لښکر راغی نو دا خو زمونږ خپل لښکر دی نو دا به موږ ته څه نه وایي نو چې کله د لښکر دوی ولید چې په دې کلي ننوځي دوی زر پرېوتل په سجدو چې پوه شي دا مسلمانان چې موږ پکې څه مسلمانانی علامات د اسلام یې ښکاره کړل نو یعنی فاعتصم ناس بالسجود ځان بچ که څه خلکو په سجدو سره چې سجدي وکړلې نو ګنې موږ بچ شولو د دې خلکو نه وی پیژندلو فاسرع فيهم القتل نو داسې خلک سجده باندې تیر پراته وو واسونه پې ور وقتل د پښو نه لاندې کړل نو قتل پکې ډېر وشو دغه سجده کوونکو کسانو کې که لږه ډېر وشو اسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته خبر ورسېده چې یا رسول الله مسلمانانو پراتو په سجدو هغه مړه شولو هغه د مسلمانانو د لاسه خو تیاره مړی و بس وی واله او پاسونه یې مړه کړل نو فامر لهم بنصف العقل نمی دیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورک او انا بریء من كل مسلم یقیم بین اظهر له ورته حدیث مقصد تاسو ټول لوی واړه خزه نر ټول پیژنئ کنه څنګه دی د هر یو هغه مسلمان چې خزه د مسلمان وي خو څه کار کوي یقیم بین اظهر له د مومن د مشرکانو کې وسیږي قالوا یا رسول الله ولما دا ولی قال لا ترایا ناراهما نبینی دا دواړه د یو بل ورونه داسې لري بتی وسیږي داسې منځ کې به سره خلط نه وسیږي چې گاونډي می مشرک دی دی بل طرف ته می مشرک دی او زه پکې خوشاله اوسېږم نه امام ابن اسیر په نهایه کې وایي چې معنا د دې دا ده چې یلزم المسلمو ويجب أن يتباعد منزله عن منزل المشرك دا ترجمه د دې حدیث څوک کوي دا ابن اسیر کوي څنګه ترجمه کوي يلزم المسلم ويجب أن يتباعد منزله عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي أن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك پداسي کور کې بنوسيږي د هغه خوا کې چې ور بلکې نو هغه ور د ښکاری چاته مشرک ته او کله مشرک چې ور بلکې نو د تخکاری داسې ځای کې بنوسيږي ولکن ينزل مع المسلمين لكن دا به وسیږي په منځ د چا کې د مسلمانانو کې به وسیږي دا ګوره ابن اسیر د حدیث ترجمه وکړه چې داسې ځای کې به نه وسیږي چې د کافر اور د تکاری او د اور چا تکاری په ابو داود کې یو روایت دی مرفوعا چې من جامع المشرک
وسکن معه فهو مثله څوک چې د مشرکانو په منځ کې اوسېږي دا په شان ته د چا دی د مشرکانو دی صحیح شو وبه حدثنا عن جرير وهذا صح وفي الباب عن سمرة وبه حدثنا عن جرير ورواه حماد بن سلم وسك چاته دا سلبانی ځان لګوري چې سبا موږ دې څه کوو موږ به ته ویو بالکل د جایز ده په من د انګلند کې وسیګه او ته یې څه کول چې مونږ کومه کوي جمعات خو د هشته دی اسم او چېرته یو وخت مونږ د جمعات کې کوو په هغې ډېر خوشحالېږي چې یو وخت مې جمعات کې وکړو او نور دا بیا وه چې هلته د لندن کې د خلکو ګیره ده او دلته سویډن کې ګیره ده نو د ځان خو به موږ دې څه کوو موږ ته خو به پاک شي موږ به ویو ډېر ښه سړی لمونځونه هم کوي هر څه هم کوي کمیس دې موږود دي پیسې دې هم بړې واري دي خو که الله ته پاک شي د الله رسول وایي چې داسې مشرکانو منځ کې اوسېږي په هو مثله دی داسې ځان چاله ورکې د دوی ته ځان او هغه کې او د هغوی سره لکه دلته چې ذمه ته ځان اهل ذمه او په شان ته هلته حسابې ځکه هلته قهر او جبر د چا دی د کافرانو دی که نه نو چې ته اوس هلته اوسېږي نو د علماو دا هم ویلي دي یو سړی چې د خپل ځانونه د کافرانو په منځ کې اچوي نو دا داسې ده لکه خپل ځان چې په خپله هلاک کړي نو ځکه چې د دې نفس هلاکت کې ستا حصه ده تا دا خپل نفس چې دی دا هلاک نو اوس چې ته ځې او په قدر د دې دپاره ځې چې دلته خلک الوګان خوري زه به څه وخورم غوښه وخورم او دلته خلک کچه کوټه کې اوسېږي او زه به په بنګله کې اوسېږم او دلته خلک خرابې شانته جامې اچوي زه به اعلی ټوټه واچوم بل څه دپاره خو نه ځي که نه همدغه یې غرض وي د روپۍ راګټل د دین خو یې غرض نه چې دین ګټم قال ابو عيسى واكثر اصحاب اسماعيل عن قيس بن ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه ولم يذكر فيه د چا د وجنه چې ستا پکې خپل ته ول دلته تایید کې مزه به خپل کوي ته دلته ناست او دلته د هغوی لپاره تعویلات مه کوه څه چې د الله رسول ویلي دي ته د هغې ووایه و بس صحیح ده په سر سترګو قبول دي ها دا د خرچې غم وړی دی ستا د خرچې سره د دین څه کار دی خرچه د بل کوي که خپلې کوي که بلې کوي هغه خرچه نه هلته اوسېږم چې هغه منځ کې اوسېږم خرچه د بل کوي یاره هغه څه به شي زه بیاره عن جرير مثل حديث ابي معاويه قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين مشرکانو کې داس مو وسېږه د مشرکانو منځ کې ولا تجامعوهم نه د مشرکانو سره یوځای کېږه فمن ساکنهم او جامعهم فهو مثلهم دا روایت امام ترمذی نقل کړی دی دلته او امام ابو داود هم نقل کړی باب ما جاء فی بس کو خراج